السلام علیکم مینوالو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو یو پلار ظالمه لګېدلی دی، خپل څلور بچې بې دردۍ سره قتل کړي. په دغه طریقه عزتمنو یو نیل ته یې غورځولي دي د دکې د وجې نه چې خپلې ښځې سره جنګ جګړه کړې وه. عزتمنو جنګ جګړه یې ښځې سره کړې وه او زور یې بچو له وه. راځئ مینوالو د دغه پلار خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کړو چې په کومه طریقه باندې د خپل ماشومان بچي قتل کړي دي او اخر ولې قتل کړي. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب پاکې وساره د ټالۍ نشان واچوئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شان د ظلم زیاتې کېږي چې نن څنګه عزتمنو یو پلار ظالم لګېدلی دی چې خپل څلور بچي په موټرسایکل باندې رسواره کړي دي. د کلي خوا سره یو نیل هغه نیل ته یې غورځولي دي. مینوه دغه ماشومانو لاش تر اوسه پورې لا نه دی پیدا شوی چې ماشومان یې مړه دي او که ژوندي دي که چا نیولي دي او کنه کارغانو یا میانو خوړلي دي. عزتمنو دغه ظالم پلار د دکې د وجې نه خپل څلور بچي قتل کړي دي. د ده د خپلې ښځې سره په معمولي خبره باندې جنګ جګړه راغلې ده. ښځه ورته وایي چې ته به یعنې زما څه وکړې. مینهوالو په ده باندې دا خبره ډېره زیاته سخته بدې لګېدلې ده. ویله چې چې د خپل څلور بچي په موټرسایکل باندې سواره کړه یو نیل ته یې وغورځوه. نو ښځه به مې غوسه وشوي چې دا تا اخر ولې په څه باندې قتل کړ. خو مینهوالو د ښځې په څه یقین پې هم نشته. عزتمنو ده چې خپل څلور بچي لګېدلي نیل ته یې غورځولي دي. دا تللی دی واپس کور ته. کور کې ښځې ته ویلي دي. نو ښځې ورته ویل چې زما په تا باندې څه یقین نشته ځکه چې بچي ډېر سخت خواږه دي. بچي څوک هېڅکله نشي وژلی. خو ښځې ته د دې خبرې علم نشته چې دا یو بې ضمیره پلار دی چې د ده سره د بچو او جسمینه محبت. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی خپلو ښځو بچو سره هېڅکله څه ظلم زیاتې مه کوئ. خدای مه که الله مه که بیا به دغه شانتې واقعې مخې ته راځي او بیا به په تانه کې به ولاړ په سرو سترګو باندې به جاړ بیا به د اسم په ګوتو باندې نه درځي. بیا به بار وایي چې بس زه نه یم پوه شوی. مینهوال د دې نه مخکې خو دا ښه دا ده چې مخکې سوچ وکړئ. مینهوال زموږ د سره نو زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان واچوئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.